شیر علی شاہ نور الله مرقده استاد محترم بیان فرمایل وای زمونږ ملګری په شارجه کې و هغه د جرمني سفیر او مسلمان شوی نو ما ته تپوس وکړو چې د مسلمانانو نه ته متاثره شو ځکه ته ایمان راوړو نو یا راته وی چې د مسلمانانو نه به زه څه متاثره شوم مسلمانانو کې د متاثره کېدو پاتې څه دي دا عرب زمونږ دفترو ته راځي او هلته شراب څکي نو زه به د دوی نه څه متاثره شم نو ما ورته وی چې بیا د ایمان څنګه راوړو د اسلام دې څنګه قبول کو وای هغه راته وی چې زه په جرمني کې وم او سفیر وم د جرمني سفارتخانه کې وم اسلام آباد کې نو زه به د سارې راوتم ما به ورزش کو نو ما به یو आवाज اورېدو کله به چې د دې اذانونو دا ټیم شو نو دغه ټیم کې به ما باندې دا اذانونه ډېر خواږه لګېدل او ډېر زیات خوند به یې راکو نو دا دغه اذانونو نه زه متاثره شوم او زه مسلمان شوی او بیا یې علي محمد نامه وی ګرځېدلې وه او بیا د قرآن او د حدیث عالم الله پاک ته جوړ نو اذان ډېره لویه خبره ده او ډېره لویه مرتبه ولا الله پاک ورکړې ده خو ما تاسو څه وي مونږه مؤذنین هغه مقرر کړي وي چې هغه د کار روزګار نه وي زه وایي دا جومات ته ولېږه دی به اذانونه کوي نو نه په وخت په داخلېدو باندې پوهېږي نه په ټیم باندې پوهېږي دا د ماسخوتن دا جمع چې دا وخت چې دی د ماسخوتن وخت په نن سبا دور کې 15 منټه د پاسه په 9 بجې باندې د ماسخوتن وخت داخلېږي او داسې یو 20 ورځې مخکې دا رسېدلو 14 منټه د پاسه 9 بجې به وخت داخلېدو او د خوشه علاقه کې ما ډېر اذانونه داسې واورېدل چې هغه اوسه پورې د 9 نه وړېدلي نه دي په 9 بجې باندې اذانونه علما دا بیان فرمایي چا چې د وخت نه ګور اذان کول سنت دي خو چا چې د وخت نه مخکې اذان وکړو نو دا واجب العاده ده دی به دوباره اذان کوي اوس هم لګیا دي 9 بجې پې ورغلي ښه ښکلې بس غړانګې راوښکلي لکه لږ خو ټیم ته وګوره ټیم داخل دی وکړه نو هغه غریب ته څه پته لګي چې ټیم داخلېدل څه ته وایي دا صحیح ټیم دی او که صحیح ټیم نه دی نو د ماسخوتن تاسو به کتلي 9 بجې همدې کلي کې تاسو هم اوسئ څه د امریکې نه خو نه یې راغلی چې داسې په تعجب کې واقع شي 9 بجې تاسو اذانونه نه اورئ واجب العاده دی چا چې د وخت نه مخکې اذان وکړو چاته به څه وي هغه سپیکر یې نیولي چاته سپیکر پرېږدي نه نو په ټیم به نه پوهېږي خو زر ورغرب ورمنډه به ووایه لکه لږ خو ځان په ټیم پوهېږه نه الفاظ به صحیح وي نه به په وخت باندې پوهېږي نه وایي زه اذان کوم اذان للهیت غواړي دا هم نه ده چې خلکو ته صرف خپل اواز وکړي اواز به یې راوښکلي نور په دې به نه وي په دې شک ورک دي نه چې دا زه څه ویم څه نه ویم بس وایي اذان مې وکړو څنګه و اواز مې وایي څنګه و نو څنګه و هغه تا ته خپله پته ده چې څنګه و خلک درنه تنګ دي دلته یې خو ایله را پرېښود حضراتو څه پکې په کم 12 بجې ورخوشي وي هغه هلته لوګي ووایي دلته په اذان باندې راشي لکه ظالمه لږ خو خیال وکړه ګړی ته وګوره په کم 12 بجې اذان کېږي څه پکې په 12 ورخوشي چا چې څه وکړه اصل کې ما تاسو ته څه وویې ما او تا ته دا اذان داسې ښکاري لکه ګپ شپه بس څوک پرې رالله چې چا څه وکړل د اذان نه هم لوبې ټوقې جوړې کړي دي نه اذان خو لویه مرتبه تا ته وویې مؤذن وجود هغه الله پاک نه خبرې کوي جسم یې الله پاک نه خبرې کوي خو چې مؤذن خو مؤذن وي که نه اذان خو صحیح کوي که نه داسې خو نه ده چې بس کو بیا اودسه پې ورلی او ډېر پکې بیا اودسه اذانونه کوي وایي ولې نو دا خو سنت دی نه سنت په جنابت کې هم کوه راځه بس ولې دا خو سنت دی که نه حضراتو هر هغه کار چې د الله د رضا دپاره وي للهیت پکې وي په هغې باندې مقام ملاویږي نو للهیت منګه پیژنو نه نو ما ته اوس څه وي منګه اوزګار کس چې د کار روزګار نه وي جومات ته یې راپرېږدو بس اوس به وایي دا د جومات خدمت هم کوي او دی به اذانونه هم کوي لکه چې دا ځوانو چېرته تللی وایي خو یې کار روزګار کوه نو چې دا کار روزګار ووتلو تا ما پس جومات ته راپرېښود
زما د غاړې غور کې حضراتو اذان ډېر لوی ثواب لري. په کومه اونه په کومه بوټي په کوم کاڼي باندې چې د اذان اواز لګي دقه به د قیامت په ورځ د مؤذن دپاره ګواهي ورکوي. نو اوس پوهوې چې ټول به اذانونه کوو نه، یوازې دا نه ده، د دې مؤذن جواب هم چې چا ورکو هم ورته دغه ثواب میلاویږي. الله رب ذوالجلال دې زمونږ د خپل دین سره او د دین چې کومې شعبې دي هغه ټولو سره محبت پیدا کړي او دغه سره د ټوکو کولو نه ګپ شپ نه دې الله رب ذوالجلال وساتي.